आसागानी में रवानी दी तरोसा खुजमा ज्वंदुन चरता दे नयम खबर समय खता दा पयाव शिकंजी की मिल खते ज़ंदे Paroro, paroro, paroro. Sophie? Sophie? ستا یاد دی نن کومه ورځ ده؟ زوی نه ما ته یاد نه راځي کني نو دمره زه ضرور خبرې ما چې نن زمونږه ویډینګ انیورسري نه ده نن زمونږ د ژوند ټولو نه مهمه ورځ ده نن هغه ورځ ده چې مونږ اول ځل ملاو شوي وو زوی یاد دی شي مونږ چا په یو پارټي کې انټروډیوس کړي یو د هغې نه پس مونږ صرف پوره شپه خبرې کولې زمونږ خبرې اډو ختمېدې هم نه څه دې یاد شي که نه زوار ستا خو هیڅ هم نه یاد خازه یو بل سرپرایز دی ستا دپاره کم ته خبر یې که هغه ورځ موږ نه وی میلاو شوی نو کیدای شي که چېرې هم نه و میلاو شوي دا ټولې د قسمت خبرې کو مونږ یو بل سره نوې ملاو شوی نه بل څوک به ملاو شوی په دې څه فرق پرېوځي ښه اوس راله ډېره غوسه مه راوله په ډېر محنت باندې ما ټول ارګنایز کړی دی لیټس کټ د کیک واټ اباؤټ د ویش یس فار ا لانګ هیپي healthy life together ستاسو دپاره Now this is for you. تا یاد شي که نه زویي زه به د واده نه مخکې څومره پریکټیکل وم ما ته په داسې رومانټیک شیزونه کول که نه بلکل خوند نه راکو ما به داسې ګڼل چې په دې نړۍ کې داسې هېڅ څوک هم نشته چې د چا سره زه مینه وکړم چې کله نه زه تا سره میلاوه شوم صرف مې در سره مینه کړې ده ستا یاد شي که نه زموږ ړومبنی ملاقات څومره رومانټیک خبرې مې در سره کولې هغه ورځ څنګه یې راولی شم ته همیشه ماته را یادای خاندې راپورې نه خوب راځي ماله دومره وختي کور ته هم ناوخته راغلی فون دې هم آف و زما خو په دې ټول ارینجمنټس کې هیر شوي وو چې څه مصروفیت و نن ستا نه څه خاص خبره نه ده ستړی شوی یم زه کیدای شي د ټرافیک د وجې نه
دومره انرومانټیک ولې کېږي زوی؟ نن ما د زړه نه دومره زیات ارینجمنټس کړي وو چې زموږ دپاره دا ورځ سپیشل ښکاره شي، خو نه تا د څه شي صفت وکړو او نه د زما چې زه څنګه ښکارم، ښایسته ښکارم او که نه. ښه ښکارېدې. بس د دې نه ښه وه چې نه دې ویلې. ښه خوب راځي. دا وطن دا ښار بالکل یو جدا دنیا ده دغې او تا هغه بالکل یوازې پرېښوده هلته په هغه خوشي کور کې لږ غوندې خیال دې هم ونه کړه. ټوله غلطي د حیا خپله ده. ما نه یو ځل هم تپوس نه دی کړی راتلو نه مخکې. بیجان را روانه کړه او دا هم د هغه ځای نه را روانه شله. زوی زوی دومره زر وده شو؟ دا عشق ماشوم د مور غېږه د سترګو اوښکې چې نه ودرېږي تلي نه دي زموږ د ژوند نه په ړومبې ورځ د خطا چې غم و او نیس آغاز نیس انجام هم تغا زما بس یو داس تال دے نیم خبر سمی خطا دا پا یو شکنجی کی میل خط زن دے اوب میزی سا پرورو 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 آہستہ 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 څوک زیم دروازه کلاو کا زوار
اوس بس کا کنه پلیز په دې کې دومره دی جړه څه خبره ده ته بیګا ډېره یریدلې ګنې دې یریدو څه خبره نه وه واخله شاباش اوبه وڅښه ته خبرې که ته بیګا وده شوې وې که نه نو دومره به نه یریدې زه به چېرته هم نه اوسېږم صرف تاسو سره به ستاسو په کور کې اوسېږم بل چېرته هم نه دماغ خو دې ټیک دی که نه ته ما مخکې هم پوه کړی وې چې زه دا نشم کولی زما څه مجبوریانې دي زه هیڅ مجبوري نه پیژنم بس زه یوازې نشم اوسېدی او که زه چېرې تا ته ووایم چې زه تا خپل ځان سره نشم ساتلی نو زه به وروسته بیجان ته فون وکړم چې تاسو ما ځان سره ساتل نه غواړئ نو بیجان به ما واپس راوغواړي حیا پلیز زما پریشانۍ نورې مه سیوا کوه زما په خبره باندې ځان پوهه کا پلیز زه ستاسو پریشانیانې زیاتول نه غواړم زه په هره مجبورۍ ځان انډرسټینډ کوم آی پرامیس خو پلیز تاسو ما د ځان نه مه لرې کوئ زه به څنګه دلته اوسېږم ستاسو نه بغیر سوچ پې وکړه څه چې ته وایې هغه کول دومره آسان نه دي چې سم وي ما ته منظوره ده سهار وختي چرته لاړې زوی ما ته دې وم نه وې زه به دې راویښه کړې وم داسې څنګه ایمرجنسي وه چې ما ته دې وهم نه وې زه واپس درشم بیا به درته وایم دې وخت کې ډېر مصروفه یم ښه راته ووایه چې کوم ځای یې زه پریشانه کېږم د پریشانه کېدو ضرورت نشته چې راشم نو بیا به ووایم درته خبرې چې د چافو نو د صوفیا زماړو منای خزا صوفیا ورده زما حیا الله دومره ښه وسیله جوړه کړه چې هغه په دونه آرام لاړه آرام سره په خپل کور کې هم ناسته ده د زوار واده خو زما د ژوند ټول نه لوی ارمانو بیجان موږ څومره پریشانه وو که نه د زوار د وجې دومره مودې نه د راتلو نوم نه اخیستو او دا ځل چې راغو نه ونیولی شو او هغه ته د عمر قید سزا هم واورولی شوه ټوله ازادي واخیستلی شوه د هغه نه ښه ښایسته ژوند تېرېدو د هغه په ولایت کې آی هی تېرېدو نه بلکې وس به تېرېږي د حیا سره ښه کور ودانه ورته میله شوه حیا په شکل کې بیجان زما زړه خو صبر شو چې کله نه حیا هلته تللی ده په ښه توګه باندې زوار ته به د حیا غس قدر کېږي هسې بیجان زه لږ فکرمند یم د حیا په هکله د هغې دپاره هغه ځای نوی دی ماحول نوی دی څه وخت خو به لګي که نه د هغې هلته په ایډجسټ کېدو کې او نو د هغې چې څه مسلې وي هغې دواړه به یې پخپله حل کوي زوار به ډېر قدرمند خاوند ثابته کېږي چې کله زما ورسره په فون خبرې شوې هغې دواړه ډېر خوشحاله وو بس بیجان وس تاسو دا دعا کوئ چې د دواړو کور په دې شانتې خوشحال او آباد وي د مینې او محبت سره آمین ما تا ته ویلو که نه چې ته به یې برداشت نه کړی شي دغې لپاره ما تا ته نه وی ډېره مینه کوي هغه تاسو سره او تاسو هغوی ستا د راتلو اطلاع نه وه راکړې ماله ګنې نو زه
بیا هم که ته تلل غواړې نو ته پاکستان ته تللی شي. تلو نه مخکې دا سوچ ضرور وکړه چې بیجان دا صدمه برداشت کولی نشي. ارمان چې هغې موږ دواړو سره دومره مینه نه کولې، زه په دلته یو منټ نه وي ایساره شوې. ارمان چې تاسو دا هر څه ماته مخکې ویلې وې، ټول ژوند به مې په پاکستان کې تیر کړی وې، دلته به چېرې هم نه وې راغلی. زه ستا د اوسېدو بندوبست بل ځای کوم. نه زوار، زه دلته یوازې نشم اوسېدی. تاسو هغې ته سم ووایئ چې سم زړه غواړي ورته ووایئ. او پلیز تاسو ما یوازې مه پرېږدئ او مه ځئ. زوار دا نږدې والی دا څنګه اور دی، وجود مې سیزي حالت مې نور دی، زما په برخه کمه شپه راغله، پردي خوبونه راته ښایي، او نشته څه لارې نه منزلونه نه هم سفر په ما مهربان دی، نه یم خبر زه څه مې خطا ده، په یو شکنجې کې مې نښتی ځان دی، اوبه مې ځي پرورو 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 پرورو. थैंक गॉड زوی چې ته راغلې. ته خبر یې زه څومره پریشانه وم، که نن نه پس داسې چېرته لاړې که نه نو بیا به ګورې چې زه څه کوم. صوفي په دې کې د پریشانۍ څه خبره ده؟ زه څه ماشوم خو نه یم چې روک بشم. کله کله که نه ته هم حد کوې. I am very possessive about you. ډېر عجیبه عجیبه خیالونه راته راتلو. ښه راځه اوس دننه ځو افس ته. صوفي ما سره څوک دي؟ ها؟ یو منټ. حیا کم. صوفي دا حیا ده، د پاکستان نه راغل د موږ سره به اوسېږي یو څو ورځې. هاي حیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نایس ټو میټ یو. زه دودي سامان راړم، ته دود درنه بوزه.
एक्सक्यूज मी। राजा प्लीज। सगोरे ستاسو کور ډیر ښکلی دی. थैंक यू. ما ته او زوی ته د کور سمبالولو ډیر زیات شوق دی. ان فیکٹ زما خو ډیر زیات شوق دی. ته ټولو جینکو وي؟ خو هر جنې د خپل د خوبونو تعبیر نه میلاویږي. د هغوی دپاره خپل کور صرف یو خوب پاتې شي. God is too kind. I'm very lucky. راځه کېنه کنه پلیز. زه دا سامان په بره کمره کې اکدمه ته بیا وروسته راشه او خپله کمره وګوره. زوی یو منټ زه بس راځم. Excuse me please. زه په دې نه پوهېږم زوهي چې دا ټول هر څه ته څه کې. یوه ځوانه پردۍ جنۍ دې زموږ کور ته راوستې ده او کېنولې دې او بیا هغه پردی جنۍ نه ده، د زاید یوسټن والا د کزن ښځه ده. هغه نو زموږ کور کې څه کوي؟ د زاید فون راغلی چې د هغې کزن دې پسې ایرپورټ ته نشي راتلی او ما دلته راوسته. او د هغې هسبنډ؟ هغه سره څه مسله وشوه چې څنګه سیټل شنو دا به بوځي. نو دا زموږ ریسپانسبلټي ولې شوه؟ او یو سټرینجر زه خپل کور کې به ساتم او ما ته به دا هم نه پته چې هغه به کله ځي. نو دس از ناٹ هیپنینګ. صوفي دا څه فضول خبرې کوې ته؟ هغه به چېرته ځي؟ د هغې پېژندګلو والا دلته هېڅوک نشته. نو دا زما پرابلم نه دی. او ته به هغه جینۍ دومره زړه ولې سوځې؟ زوی که څه نور څه خبره وي نو ته ماته اوس ویلی شي. صوفي فضول خبرې مه کوه. زاید زما ملګری دی، زه هغه څنګه منې کولی شم؟ پلیز دا به یو څو ورځې دلته ته برداشت کوې. او هغې له دا کمره ورکولو څه ضرورت و؟ تا آخرنی ګیسټ روم خو هم ورکولی شو. اوس به زموږ څه پرایوسي پاتې شي؟ صوفي هغه به هلته یریږي او هسې هم هغه کمره د ګیسټ روم قابله نه ده. او پلیز بې د وینا چې کوم میلمانه راغلي د هغوی دومره نخرې نشي چتولی منګه. او هسې تا ته څنګه پته چې هغه به یریږي؟ هغه څه وړوکې ماشومه ده. صوفي دا زما کور دی، زما دومره هم حق نشته چې زه خپل د مرضی میلمانه دلته راولم. ستا چې څه زړه غواړي تو حق کا کوه. په ما ناوخته دی د آفس لاندې ناشته لګومه تو چینج که بیا راشه. سکار وو؟ نه نو بیا زه ستاسو مرسته وکړم. دا امریکا ده، دلته کې هر څوک خپل کار په خپله کوي. او هسې هم ته ښه مېلمنه یې، ته ارام کوه. که ناشته دې نه یې کړي نو زموږ سره راشه وکړه. زوی څه وشو؟ ستا خو د څښلو او د خوړلو زړه هم نه کېږي. په دومره ساعت کې خو تا هېڅ هم نه دي خوړلی. نه زه ټیک یم، زه نه یم وږې شوې. آی ایم ابسولوټلی فاین. پلیز دا واخله، دا هر څه به ختمې. پلیز حیات توم واخله که نه؟
نه थैंक यू پرېږده ما درته ووی کنه زه او زوی په خپل ټول کارونه کوو او هسې هم موږ ته د دریم ګړي سړي عادت نشته راشه زه تاته ستا کمره وښیم دا ساګانې مې روانې دي تر اوسه خو زما ژوندون چېرته دی دا ستا کمره ده زمونږ هغه مخامخ ده کیدای شي دلته تاته دومره پریویسي میلاو نه شي خو زوار هم دغه غوښتو ما تاله برنۍ کمره درکول غوښتل خو هغه وی چې ته به یوازې یریږي د کنه فني خبره ته بدلته کې یریږي خو کیدای شي په دومره کلونو کې هم زوار خپل سوچ او لایف سټایل چینج نکو خیر هسه ستا د زوار سره څه پیژندګلو ده ګاډ بیا هغه څه شی مات کو اوه مای ګاډ زوی دا څومره قیمتي سیټ و زما د یو پلیټ ماتېدو سره پوره سیټ خراب شو زما امي دومره مینی سره راکړې مالا د ماتېدو شو ما شنو خپکان دې څه خبرې خیال سره شیشې دي دا هر څه د غجنې د وجه شوی دي نه باغه ما بره کمرې ته پرې خو دوله بوتله او نه تا نه بدا ماتېدو مانا نه ورته شوې نو تا نه بشو پدې کې د حیا څه ګناه ده دا غي ګناه ده سحر نو زه ډیسټرب شوی یم پته نشته څنګه خلو چې تکړه ور زما کور ته راغله او پته دا هم نشته چې کله بزي او تا نه دا هم ونشو چې اوسل بده هغه دراوستونه مخ کې مانه بده تاسو کړو او زما خو هیر شو چې دا ستا کور دی تا په خپل پیسو جوړ کړی دی کنه ستا خو خدای چې څوک دراوستو کې دی خو دو زه څوک یم چې تاسو وایم زوی مطلب چې کله به زه آفیس ته زمانو دا جنې به دلته زما کور کې اوسېږي نو په دې سفر پریوزي کور خواسم خالی پروتي هغه بل خبره ده I can't believe چې تا زمانه تاسو هم نه کړې او دا جنې دی راوړې ته زما په سر دې سره کړې ده د بری نه پکې لا دا خبره چې هغه پاکستاني ده سو وتا هیڅ نه زه صرف دا ویل غواړم چې په ما بیخي خونه لګیدو چې تا هغه جنې زمانه بغیر د تاسو دلته راوستي ده پلیز زه دا غواړم چې کله زه کور کې نه یم نو تو هغه بل چرته بوزه دا څه نشي کېده ما چا سره لوس کړی دی هغه به هم دلته اوسېږي د مسلې جوړولو څه فایده مسله ما نه تا جوړه کړې ده په یو ورځ کې تا زما پوره مازغه خراب کړی دي نور خو به د امریکا کې ډېر هوملس خلک پاتې کیږي هغه هم راول زمون کور ته او زمون په کور شیلټر ولیکا I can't believe you doing this to me دا ساګانې مې روانې دي تر اوسه خو زما ژوندون چېرته دی دا ساګانې مې روانې دي تر اوسه خو زما ژوندون چېرته دی
نیم خبر سمې خطا ده په یو شکنجه کې مې خطې ځان دی اوبه مې ځي پرورو 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 زوی تو لا تر اوسه وده ته پاسه شابه آفس له بنا وخت شي بیا پلیز شابه پاسه ته به وک له هم ځې نه زه اوس نه پاسم وک به وروسته وکړم پرېږده خوب راځي زوی د وک هیڅ الټرنیټیو نشته پلیز پاسه بیا به آفس ته څنګه به رسې په ټیم باندې پلیز ګیټ اپ زوی سدي صوفي ته هم ته څه د ماشومانو په شان د ما پسې شو زه نه ځمه زه چې څه هم ویم ستا د ښې دپاره ویم که ته دا خبره منې او که نه منې د کور په هیڅ څیز کې هم د پریشانه کېدو ضرورت نشته هسې هم مېلمنۍ د څو ورځو خبره ده که ته څه ټیم دپاره دا جینۍ دلته کې څارول غواړې نو هغې ته به خپل په لیمټ کې اوسېدل وي او دا فیصله به زه کوم تو نه چې هغه به دلته څنګه اوسېږي د زوار د تلو راتلو ټیم سره ستا هیڅ تعلق نه دی پکار انفیکټ ستا د زوار سره هیڅ تعلق نشته پوهه شوې که نه چې زه څه لګیا یم ما ته ستاسو طبیعت ښه نه ښکاري د دې طبیعت ښه نه دی که نه یو ته پاتې شوې که نو د هغې سره همدردي کولو دپاره د چا چې ذمهداري ده هغه پسې ولې نه راځي بیجان د کور کارونه مې کول دا سوچ په ما باندې څومره ښه لګي چې تو د زوار کور سنبالې دا هغه سره هر وخت دا هغه خیال ساتي الله دې تاسو دواړه همیشه خوشاله ساتي پرورو